هذا حديث قدما تقريرا فرمائي برائے ابن عازب دقینا من ملاقب مجرقان صلی ومین فدخل في وحده فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جاتني ولقضى وما كل مدرابي فضل سلطانه وامير مقرر بن عبد الله بن جبير أبو تفسير التويلي وقال عمر ما عليك لا تقرؤون وقضيك إن رأيتمون تتابعون المدرقان ناجب مغالب عليه فليكافران بلا تقرؤون تاكيب وإن رأيتموهم او تاسو ولید چې په مغالب بلا فعلون مسترمد مکوي تر دې حد پورې تاسو ولیدلو چې زموږ وخت ماران تختوي بیا باندې راځي فلما لقينا جهم ملاقيو کافران سره ورغوي تختیدل ورته په حال مسلمان دا الله مدد راغی قرآن کې په پرم دې شي وی پرم دې کې دې شي وی ولقد صدقكم الله وعدا استغفرونهم بإذنه تأخذ هريبه تقديرا حتى رأيت مولي النساء إذا لم يرقام ذرا إذا لم يرقام ذرا يشتددن لمن دوالي فجبل في ذيل الجبل يشتددن من دوالي في الجبل في ذيل الجبل يا في صعود الجبل يا في صعود الجبل رفعنا عن سوقهن رفعنا ثيابهن عن سوقهن فكبرت من دوي فبين سوقه देखिए कभी सुचर की गिरावना हो देगा मां حتى بدت ظاهر شيء خلاقهن فاذيبون الذي فاذيب بجنه کنا چې پوتا چې څنګه کوي او دا فاذيب ولې دا په بدن ډول او یادا پکړې دې د پاره دا روست وچ دارا ته ګډيږي او موږ جوړ او جذبه د جنگ پیدا کوي دغه چې صحابه دې خدو ته ولې کتل نو بدا او جنگ د خامخا بګوري غیر اختیاري او بدا زمانہ د حجاب هم نه حجاب رد نازل رفعنا ذوقهن دي رفعنا ثيابهن عن سوقهن عن أسواقهن لأثر عن سوقهن جنسي أبدت خلائهن فاذيبون الذي فأخذوا نشوروا بلا راميان داخل ولا يقولون الغنيمة الغنيمة نذب الغنيمة يا ناخذ الغنيمة الغنيمة عبد الله بن جبير بن عبد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرهوا أغيثارهم هذا الاجتهاد للنشوى لكن مطلب له إذا أمرتم تترجم وقت پورې او جنگ ختم شو برامون دوی د موږ مارغان وخت تقسیم کړيږي هغه وخت مطلب یې چې جنگ تر سوچي جنگ ختم شو کافرانو دال د اجتهادي غلطي موجوده شو کم ځای کې نو په لږه چې ابو کې کار وکړ په لما ابو سورې په وجوه مخونه واړه ولي شو د کافرانو نه مخ اړول د الله امداد پورته کېدل نه د دې مخونه خو هغه طرف ته راوړل د بل طرف ته او کافرانو ور باندې غالب شو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حتى غاية تحسون لي أو حتى غاية لقد صدقكم ذا الله مدد کرتا معلومی کی دا کہ امام اتباع بکے پا میدان کی جگ کے او کدا امام نا فرمانی دی اقلا دا چکم بجوری من کدا اوسی بجیلا سے اویا کسان و اشرفا بودو پیار تاچکر جنگ تقریبا اگر جوش کرے او صحابه کرام یو قابل قانون تیر شوی دي او نبی علیہ السلام دې خواشه وی دي چې دا خدای لري بیا پر قوم محمد الذي لنا واس کوي دا خلکو په پیغام کې یو وفات قوم محمد صلی الله علیه وسلم علیه السلام لا تجيبوا جواب مور کوي تبرګ دې سوي ورته وقال في القوم ابن ابي قحافه جاء ابو بكر لا تجيبوا قال في القوم ابن الخطاب بلا جواب مور کوي فقال ابو سفيان ان هؤلاء قتلوا ذا مولدي ولو كانوا احياء درجه لا اجابوا جواب را کړي فلم يملك عمر نفسه قابل من عمر فزان باندې عمر ولا आवाज ورکړ بكذب تدرو دی یا عدو الله لته دشمن ابقى الله لك ما يخزيك الله باقي پرې تا پر هغه کتاب رسوا کوي ما په معنا زمان دیخه ما په معنا جادي نمن تدری ولا جبري کتاب رسوا کوي کته وی عليه السلام او ما نکړي ودی ول جواب ورکړو نو هغه ته پته و چې دا معنا تحلیل لپاره نه ده دا حکمت ده او حکمت پوره شو تاسو هغه جواب وکړو منع حکمتن دغه وخت پورې وجې دي سوي په دغه خبره وکړه او یا وخت عصبیت دینی ور باندې راغلی شو ابو سفیان وی اورلو وبال او چت شه وبالا وبد هغه د دې په پنځه کې امداد وکړه لکه موږ وایو پلان کې زنده‌باد وبل زنده‌باد
لا شغوة فعلوا جد هبل يعني هبل زي الزبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هبل مختلف دادوك نبي تامين أجيبوا قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل وبس كثير قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم نمو ناصر مقدر بمدد إن شاء الله قال أبو سفيان يوم بيوم بدرين بدل مواقف سبيل مقابله شو اليوم يوم داروت ومقابله يوم ذا بدر دا بدر کی مرانو یا وجیر یا مدن ملکل والحرب سجال المانات رجل وتجدون مصلحا تاسبؤون مصلح مړو کې مصلحه ودوتن حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مستدد قطع الاطراف مستشتا لم امر ورپدی ما حکم نه کړي ځکه د مړو توهین خشینی او مړی قرآن نتا نه چې بچولې نو مړی څوک نه پرېږي جلدی خلک پرېږي دا امر ما نه کړي غوري اجنه چې ما بیا په موږ اقوال کوي چې دا ودې مشه بلی سامان دي ولم تسرني خفتي من نخشال يم به عجیب په هوره ورکړه ما امر نه کړی چې سبا موږ باندې الزام لګوي چې بے غیرتو تاسو خدا مړو نه پوزې پرې کوي موږ تاسو مړو سره دا سلوک نه کړی نو دا امر باندې کړی چې نسبت بے غیرتو راځي او غمجنن په نه شي زما خلق کړی دي خو کې کړی دي غمجنن به نه زما خلاف جواب فرمائی جابر استباح صباح کی اسکلیو استباح الخمرہ یعنی شرب الخمر في الصباح يوم في الناصر ثم قتل الشهداء لغا وقت خمر جائلو لابد حلالی عبد الرحمن بن عوف وعمر ولشودي رجدار وقال قتل مصعب بن عمير الله مصعب بن عمر شهید شو من الصامدين الاولين اور میں خبر کړي وا دې د ابن امیہ د لا تغریب شهید شوی دی او بیا پکې شیطان आवाज وکړ د کلی هم شکل د نبی علیہ السلام او هو خیر مني دې زمانہ بهتر او دې معنا مکه جنت تعالی شهید شو کو بنا هغه کفر مې له یو صاحب دې صادر کې بولې دې صادر توي ان کو تیاراتو تر به ټول په عبادت الله او په انکار شوی دا خپل جامونه علاوه کفن صادر خپل بلنډه کنه خپل نه رسیدل دا خپل جامع هم خو تر رسیدل پاغي به ولخ په پټه کړی دا ویږي تمام ان هوتیا کپټ بجو سر د بدن په سرګان دی ان هوتیا او کپې د په پټه وی سر به سرګان شو وهورا ګمان کوما چا باندې عبد الرحمن ابن عوف قال دې ویلي ابراهيم کی ګمان کوما فأخبر أستاذ عبد الرحمن بن عوف كده بيجي وقتل حمزة وهو خير مني أو قتل من الله جل أو سر به ولا فتح ونو به بسرگان دے دل جب به پڑھو لسر سرگان دے دل نبی ولا فقو گیا واجو سر نے پڑھ فقو گیا ثم قلت لنا اقوال في para dunia ما قلت عبد الرحمن بن عوف صحابه بالمالدار يا اعطينا من الدنيا ما اعطينا او ضمن الصحابه دغه حالو چې صادر تکفنینو وقد حكينا يريد أن تكون حسناتنا عجلتنا أن تكون أجر حسناتنا عجلتنا فدي يريد جدا مدنيك وأجر جلوس الدنيا کے میں لوگ دماغ پر نکل گئے اگر خلق دنیکو أجر پر دنیا کے حاصل نہ کہ قربت کے لانا ثم خدای مال راکو يريد ذات دنیکو ثواب نہیں کرتا ادنا الاخرت ثواب محروم نشو او هغه ثواب په شکل د مال کې مونږ الله راکا يريد أن تكون أجر حسناتنا عجلتنا في الدنيا أو قيرت رتباتني ثم جعلي حتى تركت طعاما مثل بروجة ما تكري رولا كريم الله أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمير بن حمام عمير ابن حمام خاف زميل حيف فتحيد من ترى عمير ابن حمام يوم أحد رمى بلدي أرأيت ما لخبر إن قتلت بشيء فأين أنا كم قابضا لا وتفت وجهي سب جنة تبزما تيري لپاره چې توسط پیدا کړي د پیغمبر مبارک اصلينا قال في الجنة في الجنة قال خاتم رات بيده هغه کجوري چې فلاس کې وي ثم قاتل حتى قتل اور پدیشا من هجرتو کنه تغی طلب کو درزاد الله
واجب په اجر نه د الله باندې دا وجود د الله د لول د وجه او الله په دې واجب کیږي نه الله وعده کړی دا ومن نعمت ماذا بعدهم اغل دي ماذا لا نقول او ذهب لم يأكل اثر ولكن اجر دا هجرت قلنا هذا الاسلام قلنا شيء الذي وقت غريبان عن الله قال منهم مصعب بن عمير وذل يوم وقت مناسبه سبب ولم يترك الا لم يبرك صدره بردم وتوي برك وبرك قلنا اذا غطينا بهارته وفي بيتنا ودي اذا بطي بها رجاه ارجع راسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بها اثر ولم يكن كذا اشرف العزاد انسان معرفت باغي وجعلوا على رجله الاذقراء بروازه ترګړې بروازه دا نه راغیا نه جمعتونو کې ځای بروازه ورته وای په خو د جمعتونو کې جمعتونو فرش وی په خو د جمعتونو کې بل خلک واچاولا خو مونږ دا په واچاوي يا الولاد من الاسم ومن نبع ذمن من اخذوا لقد ان عدله ثمرته جميع ولد فقد له ولد فارم ولد وهو يهدب هذه الشكوي الك ميوه فوال بجنه مالون غنیمتون دولت یعنی څه میوه خو د پونه د کارونو نفس کیږي کنه نو اعمال د جهادونو وکړل نو الله د میوه په شکل کې غنیمتونه راکړل نو یریګو چې اته اخرت ته اجر نه پاتې دا اجر موږ په دنیا کې ملو نشو ورته دا دا انس درو دا غنو انس ابن نظر وقع دا انس درو دا غنو سو انس ابن نظر دا غنو انس ابن مالك درنو انس ابن نظر اسوي ان عمه ذكر غائب تبدرنا فقال بيجيب غائب في اول قتال النبي السلام اول قتال عظيم هو اول قتال عظيم بدر لئن اشهدني الله قال ما لا يدرى قولي حاضر كما ترى النبي السلام بالغزال والجنة لئن اشهدني الله مع النبي القتال لا يرين الله وبوين الله ما ارى اجد لك بالتصور منما يا ما اجد لكم کوششكما ما اجد في قلبي لك كما جذب رضا بلوي الله دې اوسین ویني نم کار به میدان کې وسمین اسکار میدان کې یا ما اجد لكم کوششكم فلقيا ملاقات الكفار يوم موعد لقي الكفار يوم موعد فهو من خلق منتشر انتشار تفصيل ما مرون ویل دي یاد دې کنه تفصیل ویل انتشار چې شاته په حمله وکړه او دې ملامانا فقال لي اللهم اني اعتذر الله تعالی او په کومه مما ده اهل الصراحه او لكن مسلمانان دي عذر ذات نه کہانی خلاف پر پریوت معذوري دي لکه کوي اعتذر زړه خپل پر عذر په کومه معذور تاسو په کومه عذر ګرام تا نه کہانی به پر وابرأ براءة كلها بما اغذي نجاب المشركون فتقدم بسيفه على كونه متلبسا بسيف فلم يملاقي سعد بن معاصرة سيد الاوسط سلام ملاقيه فقال اين يا سعد سعد كفاده راشه ما سلام مرغريتا اني اجد ريح الجنه دون احد تجرت خوشبوئی ما سوم عند وحد يا ذي خواده وحدنا دون بمانا در عند يا ذي خواده وحدنا یا په حقیقت محمول جنت خوشبوئی ما سوم او یا په مجاز ذکر شهادت سے شهادت سے دے لگا جنت خوشبوئی جهاد شهادت او په حقیقت محمول کا ومذا حق وقدر شيء وما عرف في جنگلو یو نشوا تم رزقونو کی په جنگلو یو نشوا لا شرط په جنت مسلم دې غریب شوی وا مسلم شوی وا اما عرف په جنگلو یو نشوا حتی او په جنت لره خور د بشابه په یو داغ موجود یو داغ غداغینه په جنت او په بنانه یا په بندونو د کوته په جنت اورې په بدن د ما ضرور دا بندونه نور مخر سي مستشوي پته نه لګیدا فيه پد کې بضع وثمان تذ اتیا تذ پاس اتیا زخمونه تر پاس اتیا نه خوي من طعنه طعنا د نيزو غيتوي وضربه د تورې غيتوي ورميه بسهم د غيتوي او پنيزو او پتورون په لګیدلې حضرت انس وی ودا آیات د حق نازل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه عاهد الله عليه بل جنت شریک شما الله به ویری چې دا بهادری صحابه ولا او
دا د کرامت هم شو او دا د کشف هم شو یعنی خوشبو محسوسي په حقیقت محمول کو لمده دا براشي او بالتفصيل زید ابن ثابت تا حضرت ابو بکر صدیق په قران را جمع کا وګوره چې چا سره مکتوب دي نور تفصیل بال تکوما دا ولید زید ثابت نا فقط آیه من من یو آیه د سوره احزاب نا دا یو چا سره نو حين نسخنا چکل نسخنا كتبنا المصحف مصحف مليك دا یو نو قلت اسمع ما باورید د نبی رسول الله يقرأ بها یعنی یاد مون ټول تو مکتوب چا سره یاد مون ټول تو مکتوب چا سره نو بل تمنا طلب کو وجدنا مقود الایت خذیبه بذابه الانصاری ذرا اکثر مکتوب حکم دي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه د مناسبت د باب شو تجاب حق نازل دیوایا د انس ابن نظر او کویږي کنه او دې فمنهم من قضى نحبه شاخ فلا وعد پورا کړلا چا وعده پورا کړ شهیدان شو ومنهم من ينتظر سو کې انتظار کوي چې بل جنلا چې کور بیا بدان شهیدان کو نو موږ ملحق قدر فی سورۃ حافظ المصحف دا کوم سورۃ دی احزاب دې کړه کې مونږ نمک کې دار شو لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى وحد جاء ناس من خرج معه دريس وقاه ولك دا رئيس المنافقين مرګري وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين جوړلې شو ما ته ګورم چې صحابه واپس شو نو بعد وی دا دريس ووجن عبد الله ابن ابي ذر او چا ویننا مسلمانان دي نه وجنو کلمه وي منځونه کوي او زه بوزدين پراله صحابه کې اختلاف نبی عليه السلام به بس پرېږي اختلاف نه وجه منافقین نه منع کړي ولا وجه الله تعالی فرقه تقول او فدلوي نقاتلهم دي او سوتر جنتو او فرقه تقول فرقه منسوب دي بدل فرقتين ده تقول اغي لا نقاتلهم نازل شدا آیت فما لكم بالمنافقین فئتین تاسو ولې پدې کې دوړلې شوې ولې دوړلې شوې والله ارکسهم الله واپس کړی دوی لره کفر ته په سبب د ما کسبو چې د پیغمبر مخالفت وکړه کته چې دا مخکې نم کافرانو دوی واپس شو نه مخکې په ظاهر کې مسلمانانو اوس په ظاهر کې اباو په ظاهري مؤولین دي چې سید زمون خبرو نه منلې خبرو ما تاسو ته چې مده نه وې تاسو به نه وې مړه کنه وې تلی تاسو به نه وې مړه الله ذات ته کنه چې فیصله نه پدې آیت نازل دغه خباثت په ښکارا کو وجل مقصد وقال انها طيبه مدینه منوره پاک او رضای پاک ازم کدا تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضه ما ته وګوره یو خبره دې کې واچوا دا اور د کم سیز نه ځان لرګي د سپینونا د سرونا د وسپنینا او چې اور کې کچا وسپنا واچولا تانبا مانبا یادا څه ته ویل کېږي زنګ آلود وسپنا دا غینه اور نه لګري کوي هغه مکمل سوده نه پیږي خبره اور کم سیز نه ځان لرګي د سروس پینونه د پوخ سیزنا او کچا غوندې معمولی غوندې اوس په نه واچول او ځان دې پکې اوس په نه مزره ختمه نو د مسلمان مثال د ذهب او د فضې دی به د ګنا نه پاکي کله غلطي پکې وي نو پاکي به د ګنا نه او منافقین خو زنګ آلود زنګ دې زنګ نو زنګ چې پکې ورواچي هغه پریدي نه ختمي اشاره دې نشو بس پکې مولا صلی الله تعالی علی خیر خلقه رسالة وكتاب هذا لو كتاب هذا في